قرآن کریم یو سلا شپږم سورت دی او یو کم دېرشتم دی په نزول کې. د دې نه مخکې د الله په پیغمبر باندې اتي سورتونه راغلي وو او دا نازل شولو پس سورت فیل او مخکې د قارعه نه. د سورت د مخکې صورت سره تعلق دا و، الله مخکې یو مثال ذکر کړو د هغه خلکو چې هغه باغیانو. نو دلته الله تخویف ورکوي د دنیا چې چا عبادت د الله نه دی کړی نو الله رب العزت د هغوی مالونه هم تباه کړي دي او اولاد یې موله تباه کړی، لکه څرنګه چې قریشو الله ولا تجارت ورکړی و، مالونه یې وله ورکړي و، د بیت الله عبادت یې پرېښودلو، هغې ته به یې سجده نه کوله، سجده به غیر الله ته کوله، قبله وله الله کعبه لیکلې وه او دی به سجده کوله غیر الله ته. نو الله په دې کې ویره ورکوي دې صورت کې. لإلاف قریش، الله وی تعجب دی په مینه د قریشو باندې. ایلافهم الله مینه د دیو رحلت الشتاء والصیف، سفر د دیو یوه پخنۍ کې دی او یوه په ګرمۍ کې. دی به دوه سفره کوله، یو سفر بیا یمن ته او یو به شام ته تجارت بای کې به ګټه وټه ډیره کوله. نو الله ویا چې کاروبار مې دله برابر کو، شکریه د الله ادا کا. فلیعبدوا رب هذا البیت، الله پکار دا چې عبادت وکړي د رب د دې کوره. د بیت الله چې کوم رب دی د هغې عبادت د الله وکړي. الذي غزا دی اطعمهم چې خوراک یې ورکړی دیو لره من جوع د ولږې وآمنهم او الله امن ورکړی دیو لره من خوف د ویرې نه. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. سورة ماعون د قرآن کریم سورت دی یو سلا اوم او نازل شوی دی اولسمه. د دینا مخکیا سورت کافرون راغلی او رستا سورت تکاثر. مخکی سورت کې الله زورن ورکړه هغه چا لره چې هغه د توحید مرکز کې عبادت د غیر الله کوي. وزدی کې الله زورن ورکوي هغه چا لره چې چا عبادت پرېښی دی د مال د وجې نه. ارأیت الذي لایت خبرې په هغه سړي باندې یکذب بالدین چې دا تکذیب کوي د ورځې د بدلې. فذلک الذي دا هغه سړی دی یدعو الیتیم، الله ویا دیکې ورکوي یتیمانانو لره. مال الله ورکړی دی په یتیمانانو باندې نه خوري، یتیمانانو له دیکې ورکوي او د یتیم مال حق نه ادا کوي. ولا یحض، الله ویا تیزی نه ورکوي علی طعام المسکین، په خوراک د غریبانانو باندې. فویل الله هلاکت دی للمصلین، د فارا د منځ کوونکو. الذین لا د هغه خلک دی هم من صلاتهم چې د یا د منځونو خپلو نه ساهونه دی د غافله. یو د عبادت نه غفلته اعتقادن دی چې یو سړی د الله د عبادت نه غافلی او الله تعالی پوه درکړي، سمج یې دله درکړی دی او الله رب العزت دله عقل درکړی دی او د هغې باوجوده د الله د دین نه ځان نه خبره کړی.
لکه اوس زمانه کې وګورئ که نه دنیوي اشیاو باندې د مؤمنانو څومره مهارت دی او دینی کارونو باندې د دوی څومره د ذلت سره مخامخ دي. کوستانه یو غیر مسلمه تپوس وکړه چې یاره د الله د پیغمبره ژوند راته لږ بیان کا سیرت او صورت، نو زمونږ عوام وایي یاره وایي دا د مولانو کار دی، مونږ دې شیانو کې ګوتې نه وو. کو یاره درته ویله چې د صورت فاتحه معنی راته وکړه، نو بیا وایي یاره دا د مولانو کار دی، د عوامو کار نه دی. هلکه هغه سړي ته خو الله خیري کړي دي چې الله وایي دا د مانځه نه ناخبره دی. حدیث کې راځي د الله نبی وایي کله سړی قرآن وایي او دا قرآن کریمه په ده باندې په خپله لعنت کوي، لکه ده ته پته نه یا چې دا دروغ دا کبیره ګناه ده او دا یو لعنتي کار دی، خو د هغې باوجود دا د عمل کوي. نو دا قرآن وایي چې لعنت الله علی الکاذبین، دروغجنو باندې د الله لعنتي. اوس ده ته پته نه لګېږي او په ده د الله لعنت ورېږي او دا لعنت دا په خپله باندې وایي. نو په کار دا ده چې د عبادت نه مه غافله کېږه. دا د مسلمان فریضه ده چې د احکامات الهیو نه به ځان خبروي. اوس یو سړی دی هغه غیر مسلمه دی او ایمان یې راوړ، نو اسلام کې دا وایي چې دا د مونځ په مانځه کې نه وایي، خیر دی دا د هسې ښکته پورته کېږي. تشبه بالمصلین دی ته وایي، د نور منګزارو سره مشابهت کوي، سبحان الله دی پکې وایي، لا اله الا الله. لیکن دا سړی که اوس دوام او میشګري په دې عبادت کوي نو د ده نه دا مونځ نه کاپي کېږي، بلکې دا به دا مونځ به یادوي او د یادولو پورې د دا خیر دی هسې د مونځګزارو په شان ښکته پورته کېږي. نو اوس ته فکر وکړه چې ما ته د مانځه فرایض نه دي یاد، واجبات راته نه دي یاد، سجده صحوه باندې نه پوهېږم، زنانه پې نه پوهېږي، نو دا خو تا په زون زار غافله کړی دی. اوس یو سړی دی هغه یاره دا بچی بېمه او د مصري سې داخلومه چې لږ مصریتوب یاد کړي. هلکه اول د مصریتوب نه اول او د سکول او د کالج نه دا اول د ملا خواله بوزه وی عقیده برابر کا، نظریه برابر کا، د الله د یووالي عقیده ولا جوړه کا. نو الله ویا خلق دا تباہ و برباد دی چې دی د خپل منځونو نه الله غافل دي. دا څوک دی؟ الذین لا دا خلق دی هم یراؤون چې دی ځان ښیي خلقو ته، ویمنعون او دی منع کوي الماعون معمولی شیانو لره. څه شی منع کړی؟ ټرالی منع کړی، مالګه منع کړې او دارنګې بیلچه منع کړې، تسکوره منع کړې د دې نه او د مانځه نه الله وایي غافله دی. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. سورة کوثر مخکې الله منع کړه مؤمنان چې د هغه کارونو نه ځان وساتئ کوم چې غیر مسلمو کیو او هغه کارونه منافقانو کیو. د منافقانو کارونه څه وو؟ د هغوی کارونه دا وو چې هغوی به د مانځه نه غافله وو، مونځ به یې چې کاوه مؤمنانو ته به ځان ښودو، معمولی شیونه به د خلکو نه منع کول. الله دې صورت کې هغه اوصاف ذکر کوي چې مؤمنه دا خپل کا. په صورت کې څلور خبرې دي، دوه د الله دي او دوه د بنده دي. بنده ته ویا دوه کارونه ته وکړه او الله ویا دوه کاره به زه وکړم. زه به اول الله ویا حوض کوثر دله درکمه کو د پیغمبر سره خطاب شي. تا اولنی کار دا وکړه د مانځه پابندي الله وی وکړه. دویم الله ویا زه به د دشمن نس نابود کمه. دویم کار الله ته دا وکړه چې قرباني د الله دپاره وکړه، عبادت مالی. نو یو پکې عبادت بدنی ذکر کوي، یو پکې عبادت مالی ذکر کوي. انا اعطیناک الکوثر، الله منګه تعالی درکړی دی ډېر خیرات. یا خو ته نو مراد د قیامت د ورځ حوض کوثر دی چې د الله پیغمبر خصوصیت دی
حدیث کې راځي ګیلاسونه په منزله د اسمان د ستورو دي او دارنګې د امت منتظر به ما راضی به او دی ولا به زه د هغې کوثر نه اوبه ورکوم او بیا به چېرته دی تږي نشي په ورځ د قیامت د محشر. او دویمه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم دا د ماریې نه د الله د پیغمبره 4 نارینه زامن وو. په 4 نارینه زامنو کې 3 په مکه مکرمه کې وفات شوي وو، هغه د خدیجة الکبرا نه وو، او یو بچیا دا د الله د پیغمبره په مدینه منوره کې وفات شوی او د هغې نوم ابراهیم وو. نو چې کله دا یو بچی وفات شلو بلوغ ته د الله د پیغمبر اولاد به نه رسېدلو. چې کله وفات شله منافقین او مشرکینو خبرې شروع کړلې، ویل نور ورته څه مه ووئ، هسې میراثي دی چې کله مړ شولو بس قرآن ختم شو او دارنګې مسله هم ختمه شوه. الله وی 2 کاره وکړه، یو عبادت بدنی کوه، یو عبادت مالی کوه. الله ویا زه به د دشمن تباه کم برباد بیکم. چې کله د انسان تعلق مع الله برابري، تعلق د الله سره په څه برابریږي؟ یو صحابي رالی د الله پیغمبر ته وی چې ماله دعا وکړه چې ما الله مستجاب الدعوات جوړ کړي، ډایرکټ زما دعا قبلیږي. د الله نبی ورته ویله په ځان باندې لازمه که حلال روزي چې د حلاله شوله دعا به د ډایرکټ قبلیږي. او چې دا زما او ستا مونږ د مانځه پسې رانه دی که نه، او په مانځه کې په ما او تا باندې بوج راځي. د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې 3 حصې عبادت دا زمونږ برباد دی. په شریعت ټوله 4 حصې دی، 4 حصو کې یو حصه دا عبادت دی او 3 حصې دا معاملات دي. نو چې د سړي 3 حصې دین خرابي او معاملات خرابي، نو د یو حصه دین د څنګه برابرې؟ د دې داسې مثال دی لکه ګوره چې یو ګیلاس اوبه پلیتې او 2 ګیلاسه اوبه پاکې وي سپینې او یو ګیلاس پکې خړ ورواړی، نو د دې حکم د پاکو دی، ځکه چې اکثریه پاکې دي نو دا یو ګیلاس هم پاک. خو چې کله 2 ګیلاسه اوبه پلیته ده او یو ګیلاس پاکه ده، نو دا 2 پلیتې د دې یو څه یو کا، نو د دې حکم د پلیتو د ګنده دی. نو چې کله د انسان 3 حصې دین برباد دی او زمونږ معاملات الله هم دې ماف کړي دا 0 دي. دروغ زمونږ په دې کې، دوکه زمونږ په دې کې ده، دارنګې د سود دا شبهات زمونږ په دې کې دي، معاملات نه پاکو. معاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله ویل د الله پیغمبره زه تجارت لزما. د الله رسول ته ویل په تجارت کې کو د 3 خبرې 4 خبرې نو بیا کوا، خو د 4 کې یوه کمې، نو ویل بیا د تجارت نظر وسات. وی کمې دي؟ د الله نبی ورته وی کله چې څوک امانت کې دي نو خیانت پکې مه کوه. دویم د الله پیغمبر ویا چې کله د باندې قرض واوریا نو ټال مټول به پکې نه کې. دریم ورته د الله نبی ویا چې کله یو شیز کې عیب دی نو د مشتری نه به نه پټئ. څلورم ورته د الله رسول ویا چې کله یو څیز هغه صفت والا نه دی نو ته د هغه د حد نه زیات صفت مه کوه، چې یو څه کې دومره صفت نشته. ویل معاذ کو دا 4 خبرې په کاروبار کې جاری کولی شي نو خیر دی کاروبار کوه، او کو دا 4 خبرې نشي نو بیا به د دکاندارۍ نه ځان وساتي. نو اوس د تجارتګر ځان ته وګوري که نه چې زما امانت کې خو خیانت نشته، زه خو په قرض کې ټال مټول نه کوم، زه خو د مبیعیه بیځې صفتونه نه کوم، او دارنګې چې په مبیعه کې عیب دی نو هغه عیب خو ما پټکلی نه دی. ځکه د الله رسول وی چې کله یو سړی په چا باندې سامان خرڅ کړي او په هغه کې عیب وي او د عیب پته مشتری ته نه یا، نو تر هغه پورې په دې بنده باندې د الله لعنت ورېږي چې هغه مالک د دې عیب نه خبر شوی نه، چې تا غوا خرڅه کړله او هغې لته واله او تا سړي ته ونه ویله چې دا غوا لته وی، نو چې تر څو پورې هغه سړي ته د دې معلومات نه شوی نو په تا باندې به د الله لعنت ورېږي.
نو ګوره معاملات برابرول دا پکار دي. نو الله وی منګه درکړې تعالی را ډېر لوی خیر. نو ته یو وکا فصل لربک وانحر، الله وی ته مونځ وکړه د پاره د ربک. دویم الله وی وانحر قرباني وکا. ان شانئک هو الابتر، لای منګوا یقینا برباد دی الله ویا او میراتی دی الله ویا ستا دشمن، دا میراتی دی الله وی. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون. سورت کیا بایکاٹ حکم کیا اللہ مومنانو تا دا کافرانو سرا، اے دا کافرو سرا تعلق کٹ کا. کو کامیابی غواړیا نو د کافر سره به تعلق کټ کې، امن غواړیا د کافر سره به تعلق کټ کې، کومل کیا د مؤمن وینا بندول دا توې کول بندول غواړي د کافر سره به تعلق کټ کې. صحابه کرامو ته چې کله د دې مسلې امر وشو حکم وتوش آی په دې باندې عمل وکړو، الله ولا اسلامی نظام ورکو په بدل کې. و چې کله تا د کافر سره داسې محبت کې لکه څنګه چې د مؤمن سره کې، نو الله به د خلافت او ملوکیت والی. بنی اسرائیل ته امر شوی وی تاسو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کویا، خلق با خو ترابلی د بد نه به منع کوئ. نو چې کله به د بدو نه منع کول او هغه مرګرې به د بدو نه منع کېدلو، نو بیا به څه خوراک هم کا اسکاک به مسکاو، نو د الله لعنت با پټولو باندې یو شان راتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا غینا خلافت او ملوکیت الله پڅو اغس د هغه خلق سره د بنی اسرائیل محبت او مینا واکم چې د الله دشمنانو د الله بغاوت کړو دا سره به مینا نه کې. نو الله وی اعلان وتو ک پیغمبره قول تو پیغمبر یا ایها الکافرون، اے کافرانو لا عبدو زبندگی نکوم ما دا غص تعبدونا چه تاسو کوئی، ولا انتم اونتینی وی تاسو عابدون عبادت کون کی ما دا غ عبدو چیزی بندگی کم، ولا نعبدون اوزنی ما بندگی کون کی ما دا ثابت تم چه تاسو بندگی کوئی، ولا انتم اونی وی تاسو عابدون عبادت کون کی ما دا غص عبدو چیزی بندگی کوماک. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دا پارا ستاسو بدل دا عمل او زمانگ دا پارا زمانگ بدل دا عمل دا. یا ستاسو قانونا پخفل بانی ستاسو او اللہ ویا زمانگا قانون پیغمبر او تو زمانگ. خدا صورت مکی دے دا قبل الجہاد حکم دے، او بیا با قانون دا غیر اللہ نپری دے او کچر تا جہاد پرشو بیا پہ نلازم چی قاتلو فی سبیل اللہ نمانی قانون ستا پیغمبرانو بیا سر جنگ وکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پیدا اللہ ذکر کئی چی دا کافر سر دی بائی کانٹو کلولو نا اللہ و امداد بد سر وکما غلبہ بدل در کما. اذا جاء نصر اللہ کل چراشی امداد اللہ تعالی والفتح غلبہ دین راش. ورأیت الناس تبین خلق لرا یدخلونا چن نوزی با پی دین اللہ دا اللہ پا دین کی افواجا ڈلی ڈلی. فسبیات پاکی بیانوا بحمد ربکا دستائن دربا واستغفره او بخن غوارد اللہنا انہو کان توابا یقینا دا اللہ توبہ قبل ان کی دی. دا پیغمبر استغفار دا دا گناہ دا ما پای دا پارا نئی بلکہ دا دا رب دا درجات دا پارا. یا وایا پیغمبر امت تا دیا چه استغفار غواری دا پارا دا گناہونو، یا بخن غوارا دا پارا دا امت تعلیمان امت تا دی حکمو کا چه استغفار غواریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے آیات را لے واندر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبرہ پاسے گا اخپل وان وی روا. دا اللہ نبیہ دا کوئی سپا ڈیرائی تلاڑے او صحابہ کرام پا آغا وقت دا اللہ دا پیغمبرہ ملگریا دا پا نشبان برابر سوکنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ڈیرہ کئی تا وقتلو
د قومونو نمونه یاد کړي یا بني عبدالمطلب یا بني عبد مناف دا خلق را جمع شو چې رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترم پکې وپای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلا ویزه د لیروما د هغه فوج نه چې د دې غرنه ویل اخا مسلح فوج را روان دی عمله د باندې کوي زما تصدیق به وکړي کونه نو دی ویلا ما جربنا علیک کذبا ای پیغمبر تا چرته دروغ نه دی ویلی رسول الله تو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید زمیرو ما د غذاب نه چې مخ تر روان دی لار د خلاصون دا چې قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله وای پدې کې اچا اومن لچا ونه منلا د الله پیغمبر ترو ابو لهب هغه صادر کې کانی راواسلو د الله په پیغمبر باندې گزارې وکړي او د خلینه یو ناکاره جمله وتلا وتبا لك يا محمد علی هذا جماعتنا و یا پیغمبر اتبا شیا د دې معمولی مسلې د پاره دی را جمع کړو الله جواب کو تبت یدا ابي لهب وتب تبا دي شدوان لا سند ابو لهب وتب وتبا شلو په صورت کې مفسرین ډېر فواید ذکر کوي او مسله دا ده چې تاسو وخم ډېر شوی او زما په سر باندې دومره درد دی کنه چې زما هم د سره چې به ختم کې ته ونه ولېږم ځکه چې الله دې خلکو ته هدایت وکړي پریدیم نه هغه تارغاو ته رسولې وما 2 غنټې سفر د یو طرف او 2 غنټې د بل طرف ایو نیمه غنټې را باندې تقریر وکړ نو مسله دا ده چې هلته خلک راجمع شوي دومره مخلوق یې راجمع کړی چې 3-4 چته جومات و ټول هر سړک نو چې هغوی ته دې څه نه ویلې د دومره لرې نه راغلي نو هم بده خبره وه او بالکل هم جبه مې کار نه کوي خو ځان الله دې ستاسو دا راتګ قبول کړي او زمونږ مقصود دوا ده موږ دوا له راغلي بیانونه او دا خو ستاسو زما شپه ورځ اورئ تاسو پې هم لګېدلی دا نارینې موري زنانې موري او نن مقصود دا دی دوا ده دې له راغلي چې دا څومره درس وشو چې الله په خپل دربار کې قبول کړي او منګه وڅ عبادت کړي نارینه او زنانه او بوډاګانو ځوانانو نو دا هغه د قبولیت د پاره به دعا کو یو په صورت کې فایده علما دا وایي چې ګوره کله د پکې دین د الله نه کو د پیغمبر خپلوانی کو د مولا خپلوانی کو د مجاهد یا نو دا غي په عمل باندې بچیدل نشي د پیغمبر تر دې سکا ابو لهب خو دین د الله پکې نشته الله وي تباہ او برباد دي دارنګه دویمه اشاره پکې دا ده چې خلکو به ته د خیس نه ابا لهب و د لمبو پلار الله وي دین چې د پکې نه په خیس باندې د کار نه کیږي درېمه پیدا پکې دا ده چې کله یو سړی الله مالونه ورکړي خو چې دین پکې نو الله ما اغنا عنه مالو مال ولا پیدا ورنکړه او څلورمه پیدا دا ده چې کله د پکې دین نو دارنګه الله وی کو اولاد دی هغه د په کار باندې ناراضي دا څلورا پیدا دا په دې صورت کې اکثر مفسرین ذکر کړي الله ما غنانو مالو پیدا ورنکړه ابو لهب ته مال ددا و ما کسبونه بچو سیاسلانا رنزر دی چې نن ووزي ورته دا طلبا چې لمبو والا دی و امراتو او خزد دا حمالت لتبارون کې دړکو واک فی جیدها حبل من مسد الله ویا پسټه دای کې رسای بوا د پټو د کجورونا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد دشمن الله تباکو پیغمبره وساره تبلیغ مساله خلق توکا رکاوټ ختم شلو قل تو پیغمبره هو الله واحد الله یک یو ذات دی الله صمد الله بنیاز دی بی حاجت دی مشرکین راغلی ویل در رب نسب دراته بیان کا سورت اخلاص نازل شو حدیث کی راضیه چې یو سړی سورت اخلاص دا وای 200 کرته د ورځې وای
الله به د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. ما سوا دا ګناه نه چې قرض یا نو قرض الله نه معاف کوي. دا حقوق العباد دي. الله صمد، الله بی نیاز دی. لم یلد، د الله نه څوک نه دی پیدا، ولم یولد، او نه الله د چا نه پیدا کړی شوی، ولم یکن له کفوا احد، او نشته د الله سره برابر او مثلي څوک. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. دا دوانه سورتونه معوذتین. دا د قرآن کریم قلا ده چې کله دیات د توحید خزانه د ترلاسه کړه نو د هغې د حفاظت دپاره الله د دې دوو سورتونو حکم وکړو. دا دوه سورتونه الوله دا وایه. رسول الله باندې جادو شوی او سحر په زړه باندې او دماغو باندې اثر نه و. د الله د پیغمبر باندې نسیان غالبه شوی. یو کار به عایشه به وی کړی ویل ما نه دی کړی، مونځ به کړی وی ما نه دی کړی، غسل به کړي ویل ما نه دی کړی. الله دا 11 آیاتونه راولېږل او په دې 11 آیاتونو کې دا 11 آیاتونه پیغمبر علیه السلام ولوستل او چې کله وویله نو د الله پیغمبر داسې روغ شو لکه چا چې دا نیله کړی دا پړي باندې یو سړی څوک تړلی او ویلې کې. قل تو پیغمبره اعوذ برب الفلق، پناه غواړم ما په رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د حسنا چې الله پیدا کړي دي، و من شر غاسق، او د شر د تیارې نه دا وقبه کله چې تیاره پخش، و من شر نفاثات، او د شر د پکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې. مراد ترې نه څه وه دا کار زنانه وکړی. لبید بن عاصم یهودي و، دا غنونه وی او د رسول الله ګمنځ یې پټه کړې وه. با کې د الله د پیغمبر ویښتان مبارک با کې کوړې او منترې کړې وي. بیرې زروان نومې کې وی پای کې خښ کړي او چې راویستله تعویض و نو دومره زیات اثر یو چې د کوهي اوبه د نکریزو د رنګ په شانتې شوي وي. ګوره کوړه منتره کول، سیر جادو کول دا کفریات دي، دا شرکیات دي، د دې نه ځان ساته. زمونږ زنانه اوس اکثر په دې کې مبتلا وي. زیات چېرته تعویضګر ملاله تلي یا کوډګر ملاله تلي، خاوند خوار ته خبر نه وي. څوک یې زما نه 15,000 روپۍ واغستلي، څوک یې 10 نه واغستلي. یو که زما خواله راغلی او ما ته یو نه 20,000 روپۍ واغستلي د تعویضونو. یو زنانه راغلی وه وایي زما نه بلې زنانه 15,000 روپۍ واغستلې د تعویض. هلکه دا تعویضونه کو کېدلی او په دې باندې مینه او محبت او یا په دې باندې پردی ښځې کېدلی او یا پردي نارینه تابع کېدلی، نو اوس به د دنیا کمې کمې علامې کړې وی. خدا خبره نشته دی. مسله دا دا په ازل کې لیکل شوي دي. آی باندې عقیده او نظریه ولره. نه الله ووایه پناه غواړم د شر د پکو کوونکو نه په غوټه کې، و من شر حاسد، او د شر د کینهګر نه د حسد کله چې کینه ښکاره کي، کبیره ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس له یو سړی رالی. د الله نبي وی که څوک جنتي نو دې سړي ته دې وګوري. صحابي وایي زه اوس لاړم کور ته، ما چې دا کم عمل کوي. وی دا هغه نور عمل نه و. ما ترې نه پوښتنه وکړه چې څه عمل کوي؟ وی چې یاره زما عمل دا دی چې زما په زړه کې د چا سکینه حسد نشته. وی ما ورته ویل چې دغه عمل ته رسولی زموږ نه جنت ته تلی که نو کینې نه ځان ساته، عمل بربادی د انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ویا پیغمبره پناه غواړم په رب د ماشومانو، مالک الناس و باچا د ځوانانو باندې، اله الناس و معبود د بوډاګانو باندې. درې حالات دي د آدم بچی الله په درې وړو حالاتو کې محتاج ای. وړو کې الله ویا تربیت د چاو کو، الله وی رب دې زمام او پیجنا چې کرا لالوی شول. الله وی نو باچا دې څوک د عبادت د مال او د اولاد د وجنه مپریدا، او چې کله بوډا شولې الله ویا نه بغاوت مکوا، ځکه باغی بوډا د الله ډېر بدیش. درې کسان دي کنه وی الله اوس په ورځ قیامت خبرې نه کوي.
یو هغه بوډا دی چې هغه په سپینه ږیره باندې ګناهونه کوي، او یو هغه سړی دی چې هغه د تکبر د وجې نه پیسې ښکته راکاږي، او یو هغه سړی دی چې هغه په خور لور باندې پیسې والي یا پیسې وخوري. والي وایي په دې باندې خواړه کوو دا پې کوو ځان له ګېډې ته واچي. من شر الوسواس الخناس، د سر د وسوسه اچوونکو نه چې پټېدونکی دی. الذي هغه سړی یوسوسو چې وسوسې اچوي بې صدور الناس، په سینو د خلکو کې، من الجنة والناس، یوه ډله د پیریانو نه ده او بله د انسانانو نه. نو دا دواړه ډلې دي چې ملګری دې سم نه و که نه، نو د هغې نه ځان ساته. لفظي ترجمه مې ته ځکه وکړه چې بلکل ګډوډ یم او ټیک نه یم، نو هسې نه چې د یو ختم کو ځان او دعا به وکړو، امت مسلمه له دعا وکوي. درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا غفار، يا قهار، يا بديع السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة. الله ستا دربار ته ملاس نیولي دي. یا الله ګناهونه معاف کړه، الله زمونږ ګناهونه معاف کړه. یا الله دا کوم قرآن کریم چې بیان شو زمونږ نه یا الله غلطیانې به شوي، عاجزه بندګانې، یا الله موږ ته کوتاهیانې معاف کړه. الله د خپلې رضا سبب یې وګرځوه. یا کریم ذاته په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. یا ارحم الراحمین، یا ذا العرش المجید، زمونږ لوی او واړه ګناهونه معاف کړه. الله خیره خاتمه په ایمان کړه. الله د جهنم د اور نه مو ساته. الله د قبر د عذاب نه مو ساته. الله د محشر د سخت نه مو ساته. یا الله په دین اسلام استقامت زمونږ نصیب کړه. الله چې دا څومره خلک دي نارینه زنانه دي ختم لراغلي، الله نور حاجت نشته، نور ذریات نه وي، د ګناه معافي ستانه غواړي. الله د ټولو ګناهونه معاف کړه. یا الله د ټولو ګناهونه معاف. یا کریم یا ذا العرش المجید، څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله نصیب کړه. یا ارحم الراحمین، د دې په زړونو باندې څومره حاجتونه دي او څومره ضروريات دي، الله د خپل خزانو نه ول پوره کړه. یا کریم یا ذا العرش المجید، څومره زنانه او نارینه او کورونو کې دا درس واورید، الله دنیا و آخرت یې ښایسته کړه. الله په دې قرآن باندې د عمل کولو توفیق سره زمونږ ورکړه. الله با عمل علمونه نصیب کړه. یا ارحم الراحمین، ډېر ملګرو د دواګانو درخواست کړی دی، ډېرو زنانو. الله تعلیم بذات الصدوري، الله په اړه باندې کوم حاجتونه دي الله د خپل خزانو نه ول پوره کړه. یا ارحم الراحمین، الله زمونږ د ځوانانو د ایمان حفاظت وکړه. الله
الله زمونږ د ځوانانو زنانو د پردې حفاظت وکړه یا الله. الله زمونږ د علماو د وینې حفاظت وکړه. الله د مدارسو حفاظت وکړه. الله د جماعتونو حفاظت وکړه. الله د مرکزونو حفاظت وکړه. الله د تبلیغیانو حفاظت وکړه. الله د مجاهدو حفاظت وکړه. څومره شهدا درغلي الله شهادتونه قبول کړه یا ارحم الراحمین. الله د رمضان مبارک میاشت تېره شوله، الله په له لعب کې زموږ نه تېره شوه. الله موږ ستا د عبادت حق نه دی ادا کړی. الله دا ټکه پوکه عمل الله په خپل دربار کې قبول کړي. الله د محمد رسول الله سره مینه ده. الله د صحابه سره مینه ده. د قیامت په ورځ هم د هغوی په صفونو کې راپاڅوه یا ارحم الراحمین. یا الله زمونږ ښکاره ګناهونه معاف کړه. الله پټ ګناهونه معاف کړه. یا الله عمدن ګناهونه معاف کړه. خطاء او نسیانن ګناهونه معاف کړه. یا ذل عرش المجید ذاته الله د علماو حفاظت وکړه، د طلباو حفاظت وکړه. یا الله دا څومره طلبا دي درس له راغلي، الله عمرونو او عملونو کې برکت واچوه. څومره درسونه الله شوي دي ملک کې شوي، خصوصا د باجوړ کې، یا الله په خپل دربار کې قبول کړه. زمونږ مشران یا الله استادان وفات شوي، الله قبرونه منور کړه. کوم ژوندي دي یا الله عمرونو عملونو کې برکتونه واچوه. الله څومره مړي شوي دي د علاقې نارینه زنانه، الله قبرونه منور کړه، جنت الفردوس نصیب کړه. یا ارحم الراحمین یا ذا العرش المجید. موږ د عاجزه بندګان یو، الله ته ماقای بل دربارم نشته، الله بل اسره زمونږ نشته، بل لاره ګودر زمونږ نه. یا الله تا ته م لاس نیولي دي، بېنوا مه رسخطوه. یا ارحم الراحمین. الله سپینګیرو د تلاس نیول، الله ځوانانو تلاش فت، الله علماو د تلاس نیول. یا الله ماشومانو د تلاش فت، الله ځوانانو طلباو د تلاش فت. یا الله ستا دربار لراغلی. یا الله جرګه د سانه ما پې وړي، الله مو الله د ایمان حفاظت هم وکړي. الله تور شرو تلاش ود کړي. یا الله بوډۍ د تلاش ود کړي. یا ارحم الراحمین. یا ربه د دې خلکو جرګه چې د چا دربار له لاړې شي، یا الله څوک یې بېنوا نه رسخت کړي. یا الله ته خو د شهنشاه باچا. یا ارحم الراحمین. یا الله په بنده باندې د اویاو میندو نه زیات خفه کېږي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړه.
الله زموږ ګناهونه معاف کا الله صغیره او کبیره ټول معاف کا یا الله د اختر د خوشحالۍ ورځې دي الله خلق زنانه په نارینه و خوشحالي ماشومان یا الله پلرونو ته خوشحالي الله ورونو ته خوشحالي ترونو ته الله ډیر خلق دې په تورتمونو کې پراته یا الله 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 دا هغو در اخلاصېدلو بندوبست وکړه الله د جیلیانو در اخلاصېدلو بندوبست وکړه الله څوک یې تپوس نه کوي الله ستا د در نه ما سوا بله لاره نه وي الله تا ته جاړي تا ته فریادونه کوي یا الله ارحم الراحمین د هغې در اخلاصېدلو بندوبست وکړه یا الله خوشحالۍ را روان دي د والدین یې خوشحاله کړه یا الله وروڼه یې خوشحاله کړه یا الله بیبیان یې خوشحاله کړه الله ماشومان یې خوشحاله کړه الله زموږ د حکمرانانو په زړونو باندې د رحم وبت وکړه یا الله یا الله د جیلیانو در اخلاصېدلو د غیبونو بندوبست وکړه یا ارحم الراحمین د جیلونو اسپتالونو نه حفاظت وکړه د شرونو د فتنو نه لاله وکړه یا الله الله ستا د بغاوت نه حفاظت وکړه الله د محمد رسول الله په طریقه باندې ژوند نصیب کا یا ارحم الراحمین یا ذا العرش المجید الله د کونډو د یتیمانانو حافظ او ناصر شه الله حافظ او ناصر شه الله زموږ نه راضي شه الله داسې راضي شه چې بې ناراضه مه شه الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړه الله زموږ د دې وطن حفاظت وکړه الله زموږ د دې علاقې حفاظت وکړه الله د دې کلي حفاظت وکړه الله د علاقه کې نوجوانان دي الله بوډاګان دي الله ګاونډیان دي د دې طلباو خدمتونه کوي د مدرسې سره تعاون کوي الله مالونه اولاد کې ولا برکت واچوه د غمونو د دردونو نه وساته یا ارحم الراحمین چې څومره مدارس الله د هغو حافظ او ناصر شه څومره خلق مرسته مدد وسکې الله ته حافظ او ناصر شه الله زموږ د دې کلي حفاظت وکړه الله د دې علاقې حفاظت وکړه د شرونو د فتنونو محفوظ وساته الله د اختلافاتو نه وساته الله مینه محبت په خپل منځ کې قایم دایم وساته الله کامل ایمان نصیب کا یا ارحم الراحمین الله چې څومره بیماران دي د حاضره مجمع کې الله کو کورونو کې ناست دي الله شفای کامله عاجله نصیب کا حلال روزیم نصیب کا یا الله د چا تجارتونه نه تجارت حلال نصیب کا د چا یا الله توله کاروبار حلال کا په تجارت کې ول برکت واچوه څومره قرضداري دي الله قرضونه د خپل خزانو نه پوره کړه څومره زنانه دي الله ستا دربار ته یا الله لا شوت کړي دي څومره ګناهونه کړي الله ټول له معاف کا الله نے کامل صالح اولاد نصیب کا حیا او پرده او عزت نصیب کا الله د فردي حفاظت وکړه د عزتونه وکړه د دنیا نه درځي الله د کامل ایمان سمدر والا دا کلمه په خله جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير